احتساب دې ته نو احتساب هغه چې کراس د بوډي کاږي جرنیلی کججي ک دا میډیا هاوس والی او که سیاستدان دی او که بیروکریټ دی د کراس د بوډ یو کې ټول قوم سره دی یو خو چې کوم دی نو د بجلۍ په حواله باندې چې کوم دی نو د پیټرول مخنیوات په حواله دا تقریبا بیا ګرانېږي ټول قام چې کوم دی نو هغه په احتجاج دی په سړکونو راوځي خو د یو سیاسي جماعت د سایډ نه د هغې مشري نشته بلکې یا چې کوم تاجر تنظیمان مشري کوي یا سیول سوسایټي کوي یا وکیلان کوي نو سیاسي جماعتونه چېرته د عوامي نېشنل پارټۍ څه پوزیشن دی ډېر ټیټ سوال مو وکړو یو سیاسي پارټي ده هغه خو د چا په ایمان لګیا ده یو سیاسي پارټي چې ده هغه د چا په ایمان لګیا ده هغه د چا په ایمان لګیا ده ولې چې هغه حالات خرابول غواړي او د حالاتو خرابول په نتیجه کې تاسو ته پته چې په ملک کې انار کې وشي او سیول نافرماني شروع شي نو بل مقصد ته جوړ شي با تاسو پوهئ او نېشنل پارټۍ چېرته هم دا چاله موقع نه ورکوي چې یو داسې حالات پیدا شي چې هغه د سبا په بل رنګ کې را پیدا شي انه هغه غواړي نن ستا چې کوم قوت دی په پاکستان کې هغه دا غواړي چې دا حالات خراب کړي چې هغې ته لاره جوړه شي او خلک تنګ شي او خلک ووایي چې وایي راشئ سیاسي پارټیانې او سیاسي پارټیانې په کوم مخ راوځي ما ته دا ووایه کومه سیاسي پارټي پاتې شوه بار اول عمران خان د خلکو سره چې کوم څه وکړه فساد یې ورسره وکړو او بیا پرې پاسه پی ډي ایم راغی مولانا صاحب هم راغی زرداري صاحب هم راغی او شهباز شریف خو شهباز شریف دی نو د هغې خبره داسې ده چې دا هغې په وجه باندې دا قوم خدای حد ته ورسېده نن چې په دې ملک څه حالات دي نو ما هغه ورځ ویل او بیا مې چې دا د 2 کسانو د دې مجرمان دي هغې له سزا ورکول پکار دي د 2014 کې حالات ټیک وو نواز شریف ګناهګار په دې دی چې که دا ایمان تېر کړی وی او جرت یې کړی وی نو نن به دا حالات نه وی نو دا د پارلیمنت په نامه ده او د هغې ته سرنډر شو په خپله جیل ته هم لاړ او پکې سزا هم شو پکې هلته کې هم لاړ 15 کسان نن د دې ګناهګار زه ګڼم د دې حالاتو یو جنرال باجوا یو فیض حمید یو ثاقب نثار یو کوسا او یو داود بندیال او شپږم عمران خان او اووم شهباز شریف دا دو چې دي دا کټپوتلي تاسو کولی عمران خان ویل چې زما ته به بل مشکل شو نو د عیسی ته به مې چې ممبران راولولی ممبران بوتله که به بوی نتله دا بل چې زمونږ دی نو دوی زه ورسره په یو پیج یم نو دته خو چې سپایي هم ټلیفون وکړي دی باتروم ته نه ځي نو نن یې هم دی حد ته ورساو نن ستاسو دغه پرېږدئ موږ هغه ورځ الیکشن کمیشن څه میلاو شو ما وی چې په موږ باندې په 2013 کې چې کوم فساد کړی دی خلکو جلسې کولې او موږ خپل شهیدانو جنازې کټولې په 2018 کې زه په دې ځای کې وم دلته مې جلسه وکړه او دې نه وتمه هارون بلور شهید شو خیر یاد هم دي که نه او چې زه په دې وړاندې کنډو کې روان یم نو یو میجر صاحب ټلیفون راغی د دې شپې چېرته ګرځې ما ویې ولي چې داسې ما تاسو مه وژنئ نو څوک هم نه ورځي الیکشن کېږي که نه ډېر راځم نن په چترال کتاب پرون ضبط شوی دی ټول خلک یې د طالبان راوستول دي ته کېنه 40,000 خلک یې راوستی دی ته چا راوستی دی باجوا او فیض حمید او الوی او سره عمران خان نن موږ خو د خپل د ژوند او د مرګ په بده کې ناسې موږ هغه چې الیکشن کمیشن ته وایي چې بیا به راسه عمل کوئ او که نه څه راکوئ سپورټ الیکشن جي داسې ده چې الیکشن موږ هغه ورځ ورغلي وو زموږ هم دا خدشات دي چې څنګه د عوامو دي موږ ورته وویله ما خو چیف الیکشن کمیشنر ته وویل ما ورته وخندل ما ورته جي ما دا مې افتخار راتلو نو ما موږ په خپله مطمئن نه یو تاسو الیکشن کوئ که نه کوئ نو چې نه مونږ یې کوو مونږ دا پلانکې تاریخ وروسته کوو دا پلانکې راوسته کوو راوسته هم کړه خو حقیقت دا دی چې اوس هم پته نه لګي چې کېږي که نه کېږي دا تاسو چې څه کوم خبره وکړه خلک په روډونو دی سیول نافرماني ده که نه په عمل کښي نو چې سیول نافرماني به دې کې به الیکشن د کوم طرفه کېږي یو سړی به ته ووټ له بوځي او دماغ دې خراب دی کومه سیاسي پارټي به ودرېږي او ووټ به وغواړي صدر ممنون حسین داسې شی ده الوی سبا چې کوم دی نو لکه دغه ختمېږي اطلاعات دا دي چې آرمي چیف او ډي جي ایس آی ورسره میلاو شوي دي او په کار د عیني طور دی مخکې مطلب دا زده کولی یم چې خو اخلاقي طور ته رسه پکار اخلاقي دله پکار دی چې استعفا ورکړي کور ته لاړ شي د ایز د فیډریشن علامت چې صدر چې وي که نه هغه د یوې پارټۍ نه وي
هغه خو داسې وکړه د عمران خان غلام دلته خبره کوه زه د زمان پار کې به د هغه څه صلاح کوله او د هغې نه پس پې خبره کوله د صدر د صدارت قابل و نه هر یو ګوره پارټي هر پارټي په چا باندې احسان وکړي خو د هغه خپله څه ذمواري عین ورته څه وښیي چې ته به دا کې لکه مخکې ممنون حسین چې کوم دی چې کله د هغې حکومت هم نوښتي پلرونه هغه لار ولګه بالکل د هغې وجه دا ده چې په کار دا دی چې خیر د هغې هم پوره کړو که نه نو اوس خو د دې قوم د ګروان نه خو د لاس وباسي که نه سنټر صاحب دا راته ووایي چې دا کوم حالات روان دي نو دا د عمران خان د پاره الیکشن کمپین نه دی روان چې دا کوم حکومت اغسته او بیا پی ډي ایم او دا کوم حالات او مهنګایي نو دا که جیل نه بیا داسې راوباسي نو ستا څه خیال دی زما اندازه دا ده دا ما نواز شریف دلته کې ویلي ما ورته ویل چې میاں صاحب داسې نه چې دا خلک بدل شي ګورې نو دا ګورې دا شک نشته دا ستا دې خبره سره زه اګریګم په دې چې په دې خلک په دلته کې په اسټبلیشمنټ زموږ پاکستان په اسټبلیشمنټ او دویم دغه چې دی بي ټیم چې دا زموږ جوډیشلي ده په هر وخت کې ورته نظري ضرورت فیصله کړله یعنې د یو ډیکټیټر ته وي چې ته وردي هم واغونده او ته په آئین کې امینډمنټ هم وکړه دا په آئین کې په کوم ځای کې دي دې بندیال چې دا کم 63A سره وکړو دا اختیار دله چا ورکړی چې د پای کې ریډ رایټنګ وکړو دې باندې آرټیکل 6 په دې ټولو لګي چې ما وویله خو خبره دا چې دا ستا خبر په دې دغې ما چې پتې نه لګي خو زما خیال دا دی چې هغه دوی په دې پوه دي چې دغه سړی داسې انتقامي دی دوی ویم نه پرېږدي نو ما خیال نه دی که دې را پرېږدي بله جي تاسو یو خبره وکړه چې دا کوم چترال کې دغه ذمهوارو خلکو ته خبره کوم چې دا راتلنه خو دې ذمهوارو خلکو راوستي دي ما تا راوستی شو یاره چغې متوالی موږ ایمل خان که دې خیال کړی ده چغې والي دا ټول موږ ته چغې والي چې هلکه دا خلک هم راوستو 40,000 خلک راغلی 40,000 بل زموږ په کور کې داسې څنګه داسې زموږ دغه 40 پولیس والا راغله بس آخري سوال لا کوو چې اسیم منیر وایي چې زه به احتساب کوم نو آیا دی به لاول احتساب د نورو خلکو کې که خپل کسانو احتساب به وکړي ګوره جي احتساب دې ته نه وایي احتساب هغه چې کراس د بوډي کا کې جرنیلي که ججي که دا میډیا هاوس والی او که سیاستدان دی او که بیروکریټس دی دا کراس د بورډ یو کې ټول قوم سره دی که نه نو دا به ماغه د پرویز مشرف والا دغه احتساب نو چې کوم مشرف راغی نو هغه هم دا وایي چې زه احتساب کوم بیا وایي زه صدر یم بیا وایي تاسو اسلام غواړئ که نه غواړئ نو که دا بل ملک خو دا ټوکې شوي دي نو ته دې نه خو ضیاء الحق هم دا ټوکه کړې وه نو په دې اعتبار خو نه دی پکار نور هغه چې څه وایي صحیح دی مهرباني